اوس به دا یو کوېسچن دی، د نن سبا معاشرې کې بدګماني ډېره زیاته ده که نه. لکه مثلا موکره چوکینی هغه نیا سړی بدګمانه وي، زه چوکره کینم ما نیا بدګمانه وي. دینه بچاو کولو دپاره څه کارکردګي مو ته پکار دی چې د بدګمانیه ختم شي او بل څه نستی پسې دا نقصانات یې څه دي؟ نقصانات یې څه دي دا کسا دا تعلق لري بدګمانه د انسان سوچ سره. ځنه کسان ډېر زیات منفي سوچ لري همیشه دپاره. بالکل منفي سوچ ولا کسانو یوه هغه اندازې بدګمانه وي. خو دا حدیث کې راغلی دي المریبو علیل ابدا علیل. مولوی څه شکی انسان بدګمان انسان همیشه دپاره مریض دی. موږ تاسو جسماني بیماریو طرف ته متوجه کیږو چې دا بیماریو ته لګېدلې ده. نفسیتي بیماریو طرف ته متوجه نه کیږو. نفسیتي یوه غوټه بیماری چې ده شکی بیماری بدګماني. بدګماني یو غوټ سایډ افیکټ غوټ اثر یې دا دی چې انسان چې کوي بې سکونه کوي، ډپریشن او ټینشن شکار ده کوي. او دا حدیثو کې راغلي دي چې د ټینشن یوه وجه بدګماني ده. ورور نه بدګمان، وریارونه ترنې ترونه وریارونې خپلې فیملي کې دا شروع کېږي بدګماني بد اعتمادي. مولا قول دی احسنوا ظنونکم باخوانکم، تاسو خپل وروڼو باندې ګمانونه ښه کوئ، بدګماني مه کوئ. تغتنموا بها صفاء القلب ولقاء الطبع. مولوی ته دې ذریعې سره به تاسو ته د زړه نورانیت حاصلو شي، زړه به مو خوشحال وي، نوراني به وي، زړه کې به ګندګي نه وي. ونقاء الطبع مولوی څه طبیعت به مو رڼا شي اوسه، یعنی ډپریشن به درته نه وي. ډپریشن به د کام انسان شي. بل حدیث کې مولوی من ساء ظنه ساءت طویته. کوم کس ګمان خراب دی کنه بد دی، بدګمان انسان دی، هغه باطن خراب دی، بیمار انسان دی. دا کنه ایمو معاشره کې دا بیماری شته ده. یو حدیث کې مولوی چې من لم يحسن ظنه استوحش من كل احد. کوم کس ګمان ښه نه کوي خلکو باندې، کوم کس بدګمان وي کنه هغه هر چا نه ډاري، هر چا نه ډاري، هیچا سره تعلق نه کوي میږي، دوستانی کام، ملګری کام، مینی محبت والا کسانی کام. او بل حدیث کې مولوی ته حسن الظن راحت القلب. یاد وساته که غواړي چې زړه ته سکون ورکړي، زړه ته اطمینان ورکړي، ټینشن د ختم شي، نو ایدی بهترین یوه طریقه حسن ظن دی، ښه ګمان دی. سوچ منفي ما کوه، همیشه دپاره پازیټیو سوچ لره، زندګۍ به د پرسکون وي. والسلام علیکم ورحمة الله.